بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو آئی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت سوم د تھرڈ کلاس سٹوڈنٹانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د دریم کلاس سٹوڈنٹانو مونږه بدی بک کې سو شپاړس لیسن ویلیو راځي چې نن سبق نمبر 17 تاسو ته سٹارټ کو. ولسم لیسن طرف ته براشو پیج نمبر 119 طرف تراشي او بدی باندې لیسن نمبر 17 موجود دی. داغي نوم دی ہم نے دیکھا ایک روبوٹ. وی مونږ ولیدو یو روبوٹ. صحیح ده. نو روبوٹ څه ته وایي؟ دا پکچر کې تاسو تخکاری دا ما سره یو روبوٹ دی. روبوٹ دا انسان جوړ کړی وي او د انسان په اشارو باندې کار کوي. انسان چې ورته سوای هغه کار کوي، مطلب ریموټ په ذریعہ دا چلولی شي. صحیح ده. اصل کې روبوٹ کې ما سره سمال چپس لګېدلی وي. صحیح ده. سمال چپس لګېدلی وي، هغې شاته کوډینګ شوی وي او هغه کوډینګ هغه څه چې مطلب کم خبر چې ورته ورکوي، کم سیګنل چې ورځي، هغه د انسان په اشارو سره خپل کارونه کوي او دا ما سره اکچولی یو ماشین وي. صحیح ده. نو دغه ته روبوٹ وی دی. پکچر کې تاسو کتلی شئ. نو دا لیسن د روبوٹ باره کې دی. نو را بشئ سوچے اور بتائے، سوچو کوي او مونږ ته ووایي سوی آپ روبوٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں. تاسو نه کوېسچن کوي، وایي تاسو د روبوٹ باره کې تاسو ته څه معلومات دی، مطلب روبوٹ باره کې تاسو څه پیژنئ، روبوٹ پیژنئ کو نه. ٹھیک ده. نو روبوٹ چې وي دا ما سره یو ماشین وي، دا انسان جوړ کړی وي. انسان چې ورته څه وایي هغه کار کوي. ٹھیک ده. د انسان په اشارو باندې خپل کار کوي او د کې سمال چپس لګېدلی وي، واړه واړه چپونه وي، د هغه شاته کوډینګ شوی وي او هغه ډفرنٹ سیزونو کې خپل کار کوي. ٹھیک ده. بیا وایي روبوٹ سے کون کون سے کام لیے جا سکتے ہیں. روبوٹ نه کم کم کارونه اخیستل کیږي. نو روبوٹ نه ډېر زیات کارونه اخیستل کیږي. تاسو به کتلی وي په ډفرنٹ هوټلو کې الته چې لاړ شئ ټول روبوٹ کار کوي. تاله سامان چې روټۍ کم ستاسو چې کم سیز وي که نه، هغه ټول تاسو له روبوٹ وړي راوړي. د نه علاوه په مختلف فیکټریانو کې روبوٹ یوز کیږي. د نه علاوه بعضې خلک د انیمل چې کوم د اقبال دی، د انیمل خیال ساتلو دپاره روبوٹ استعمالوي، یا نور کم ډفرنٹ سیزونه دي، ډفرنٹ ځایونه دي، هلته هم روبوٹ یوز کیږي. صحیح ده. لکه زیاتر فارن کنټري کې ډېر زیات یوز کیږي. کوم هایلی ډیولپ کنټري دي که نه، ټول هلته روبوټک سیسټم دی. صحیح ده. آرټیفیشل انټیلیجنس دی، مطلب ټول اے آی دا اے آی دور دی. نو دې د وجې دغه سیز ډېر عام شوی دی نن سبا. نیکسٹ وی کہ آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته دنیا کا پہلا روبوٹ مسلمان انجینئر ابو العز الجزری نے بنایا تھا. صحیح ده. د دنیا پہلا روبوٹ مسلمان انجینئر ابو العز الجزری هغه جوړ کړی و. صحیح ده. یاد ساتئ ایم سی کیوز دپاره. نو دا پکچر تاسو ښکاري دا د روبوٹ ته پیج نمبر 120 طرف ته راشئ. اوس وایي ہم نے دیکھا ایک روبوٹ. مونږ ولیدو یو روبوٹ. صحیح ده. تلفظ سیکې تلفظ زده کول دي. روبوٹ، اوورکوټ، دیره، ټیم ټیم، اخروٹ. د دې لفظونو تاسو پروناونسیشن تلفظ زده کوئ. ٹھیک ده. زه راځم دا نظم تاسو ته وایم، بیا د مشکل الفاظ وایو. ٹھیک ده. بیا پې ځان پویو. غوږ ورته کېدئ. ہم نے دیکھا ایک روبوٹ، پہنے تھا وہ اوورکوٹ، دھیرے دھیرے چلتا تھا وہ، ٹم 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 جلتا تھا وہ، ناک تھی اس کی آلو جیسی، آنکھیں تھی جیسے اخروٹ. ہم نے دیکھا ایک روبوٹ، پہنے تھا وہ اوور کوٹ، اچھا سا ایک نام تھا اس کا، چلتے رہنا کام تھا اس کا، فوراً واپس مڑ جاتا تھا، کہتے تھے جب اس کو لوٹ. ہم نے دیکھا ایک روبوٹ، پہنے تھا وہ اوور کوٹ. امجد اسلام امجد اغلی کلیو. ٹھیک ده. اوس راځو دې طرف ته. ګوره سوی هم نے دیکھا ایک روبوٹ، وایي مونږ ولیدو یو روبوٹ، پہنے تا و اوور کوټ چې هغه اچولی و یو اوور کوټ. لکه د پکچر کې تاسو کتلی شئ دی یو کوټ اچولی که نه، لکه څنګه چې خلک په سردي کې په یخنۍ کې غټ کوټ اچوي، اوور کوټ داسې غټ کوټ وي که نه اوږد غوندې، هغې ته اوور کوټ وایي. نو موږ یو روبوټ ولیدو هغه اچولی و، یو اوور کوټ اچولی و. دھیرے دھیرے چلتا تھا وہ، دھیرے دھیرے مین آہستہ آہستہ. دا څه کوي روبوټ؟ دا ما سره دھیرے دھیرے سلو سلو آهسته آهسته دا ګرځي. لکه داسې منډې خو نه وهي که نه، په ارام په ارام دھیرے دھیرے دا روان وي، خپل مزل کوي. ټیم 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 جلتا تا و، او د په سترګو کې چې کوم لایټ سو، صحیح ده، هغه مطلب ټیم ټیم سي پړقېدل، رڼاګانې کولې او دغه لایټس پکې لګېدلي وو. ناک تھی اس کی آلو جیسی، او پوزه یادوي د دوی، نوز یادوي د څه په شانو، د
پوټیټو په شان او الو په شان، مطلب د دوی دغه نوز د الو په شان داسې ښکارا کېدل. آنکې تی جیسے اخروټ، او سترګې د څه په شان وي؟ اخروټ په شان داسې غټې غټې سترګې وي. دا دغه روبوټ کیسه بیانوي. ټیک ده، د دغه سمپل دغه خولیه بیانوي. ہم نے دیکھا ایک روبوٹ پہنے تھا وہ اوور کوٹ. مونږ یو روبوټ ولیدلو، صحیح ده، مونږ ولیدل یو روبوټ او هغه اچولی وو یو اوور کوټ، داسې لانګ کوټ، غټ کوټ یې اچولی وو. اچھا سا ایک نام تھا اس کا، او د ده یو شاعر وایي که نه، د ده یو ښایسته نوم خپل، د ده یو خپل نوم ښایسته، صحیح ده. چلتے رہنا کام تھا اس کا، او د ده کار سو چلتے رہنا، مطلب دا به مسلسل روان وي، کار به کوي، چلیږي به، بس یو طرف ته به روان وي، دا د ده کار و. فوراً واپس مڑ جاتا تھا، فوراً مین جلدی، واپس مڑ جاتا تھا، صحیح ده. مڑ جاتا مین واپس جانا، مطلب په جلدی سره به دا داسې راتاو شو، کو چېرې چا به ورته آواز وکړو، چا به مطلب څه کار وکړه، نو په جلدی سره به داسې د به خپل روح تاو کو، واپس به تاو شو. کہتے تھے جب اس کو لوٹ، چې چا به ورته څه ویلي چې دې خوا لاړ شه، دا څیز راوړه، مطلب به ریموټ په ذریعه، صحیح ده، د انسان په اشارو په ذریعه، نو دا به فوراً تاویدو او هغه طرف ته بتلو. ٹھیک ده. ہم نے دیکھا ایک روبوٹ پہنے تا و اوور کوټ. مونږه ولیدل یو روبوټ او اچولی وو یو اوور کوټ، دغه غټه کوټ. امجد اسلام امجد دا د لیکلی وو دا نظم. ٹھیک ده. ٹہرے اور بتائی روبوٹ کا کام کیا تھا. د روبوٹ څه کارو؟ نو مونږ لیسن کې ویلي چلتے رہنا کام تھا اس کا، چلتے رہنا بس روان به مسلسل، صحیح ده، روان ګرځېدلو د ده کار همدغه وو. او دویم وایي روبوٹ کی آنکھیں کیسی تھی. د روبوٹ سترګې څنګه وي؟ دا مونږ په لیسن کې ویلي آنکھیں تھی جیسے اخروٹ، صحیح ده، سترګې د څه په شان وي؟ د اخروٹ په شان وي. دا جواب لیکلی شي. بیا وایي ہم نے سیکھا، مونږ څه زده کړل په دې لیسن کې؟ روبوٹ ایک مشین ہے جیسے انسان نے بنایا ہے. روبوٹ چې دی دا یو مشین دی، او چا جوړ کړی دی؟ انسان جوړ کړی دی. صحیح ده که نه؟ لکه دا روبوٹ دا شکل دا تاسو ته ښکاري، دا یو مشین دی، یو ډیوایس دی، یو آله ده مطلب، او چا جوړ کړی دی؟ انسان جوړ کړی دی، چې دی مطلب دی کې مختلف سمال چپس لګولی دي، د دې شاته کوډینګ شوی دی، او چې دوی څه وغواړي هغه کار به کوي، لکه یو خاص سپیسیفک فنکشن دپاره دوی دا څیز دوی تیار کړی وي. صحیح ده. او بل وایي روبوٹ انسان کے اشاروں پر کام کرتا ہے. روبوٹ چې دا د انسان د اشارو باندې کار کوي، انسان مطلب څه ورته وایي هغه کار کوي. صحیح ده که نه؟ لکه ټول کنټرول انسان سره وي، خو دته دغه څیز کوم ټاسک دپاره دا جوړ کړی شوی وي که نه، کوم سپیشل ورک کوي، مطلب هغه څیز به دا کوي. نو نن سبا تاسو کتلی شئ ټول د اے آی دور دی، آرټیفیشل انټیلیجنس او روبوټکس ډیر زیات هر ځای کې استعمالیږي. صحیح ده. هر مطلب فیکټری کې کتلی شئ، دغه شان مختلف تاسو بعضې هوټلو کې لاړ شئ، لکه دوبۍ کې که نه، دوبۍ کې زیاتره هوټلو کې ټول روبوټس دي، مختلف کمپنیانو کې دغه ټول روبوټ دي، دغه یوز کېږي او هر یو کس د خپل خپل فایده اخلي. ټیک ده. نو دا خبرې موږ به دې لیسن کې زده کړي. نو سمپل ایزي یو نظم و، هم نه دیکھا ایک روبوٹ، تاسو ته وړاندې کو. امید ساتم تاسو به دې پوه شوي وئ. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به مشق دی، د ده چې کوم مشق دی، ایکسرسایز دی، دا به تاسو ته وړاندې کوو. زموږ ویډیو کمپلیټ شوه. ویډیو هم خوښه شوي وي، دا ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، خپل سټډي کنټینیو ساتئ او ټیسټونو دپاره سټډي برقرار ساتئ. صحیح ده. او موږ ته هم دعاګانې کوئ. نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوو. تھینکس فار واچنګ. موږ له راکړئ اجازت. الله حافظ.